أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك حامدا ومصليا أما بعد شمائل شریف شروع خپل نبی داسې وپېژنئ لکه لیدلی چې مو یو څه سبقان مو مخکې ویلي ول د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بدني ښکلاوې شروع وې سر مبارک مو ووایي بیا مو بدن مبارک بیا مو وریښتان مبارکان د مخ د سر او اوس مخ مبارک شروع کوو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مخ ښکلا داسې وه چې د اوږدوالي او ګردوالي تر مابین ښکلي او ښایسته نوراني ځلېدونکی لکه لمر داسې مخ یې و د مخ مبارک داسې نور یې و چې په توره شپه کې به د ګنډلو ستن پکښې پیدا کېدل او چې خوشحاله به سو مخ مبارک به نور هم ځلېدونکی سو امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د حضرت جابر بن سمرة رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مخ لکه د لمر او سپوږمۍ داسې و او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک ګردی و او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک سپین او څه سوروالی په ګډ و صحیح المسلم امام دارمی رحمت الله علیه مبارک د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک څخه نقل کوي چې دی مبارک فرمایي چې ما تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ځلانده چهره ښایسته مخ والا بل هیڅوک نه دی لیدلی سنن دارمی علامه برزنجی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مخ داسې ځلېدونکی لکه د 14 سپوږمۍ هر چا چې به یې د ښکلا بیان کاوه نو ویل به یې چې د ده مبارک غوندې ښکلی مو تر ده مخکې هم نه دی لیدلی او تر ده وروسته مو هم نه دی لیدلی علامه برزنجی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې مطلب د دې مخکې وینا دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک هم مثله په ټول اخلاقی ښکلاو او بدني ښکلاو کې د هیڅ چا سره نه لیدل کېدی په بعضو صفاتو کې مثال نه لیدل کېږي لکه په روایت کې چې راځي چې حضرت حسن رضی الله عنه مبارک او حضرت حسین رضی الله عنه مبارک او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته څه وویل علامه برزنجی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې هیڅ کس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پوره او کامله ښایست نه دی لیدلی بغیر له هغه کسانو چې هغوی به د کاملې ښکلا او پوره کمالات د لیدو توان او طاقت درلودي شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم امام ترمذی رحمت الله علیه مبارک د حضرت جابر بن سمرة رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د مبارک فرمایي چې یو داسې شپه کې چې 14 سپوږمۍ پوره روښانه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مې په یو ښایسته سره جوړه کې ولیدي ما چې د سپوږمۍ او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مقایسه وکړه نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تر سپوږمۍ ښایسته ښکارېدی جامع الترمذی امام متقی هندی رحمت الله علیه مبارک د علامه برزنجی رحمت الله علیه مبارک علامه سیوطی رحمت الله علیه مبارک علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک په حواله د ابن عساکر رحمت الله علیه مبارک روایت نقلوي چې عائشه مور مبارکه فرمایي جامع می ګنډلې ستن را څخه ورکه سوه ډېره پسې وګرځېدم خو پیدا مې نه کړه کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک کوټې ته راغلی د مخ مبارک په رڼا مې هغه ستن ولیدل بی عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه چې بیا مې فرمایي چې بیا مې دا خبره و پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته وکړه د مبارک راته وویل چې ای حمیرا افسوس دی افسوس دی افسوس دی و هغه چاته چې د دې پیغمبري چهرې د کتلو څخه بې برخې شي کنز العمال شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم خصائص الکبرى ابو هریره رضی الله عنه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک می در پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک می هیڅ ښایسته نه دی لیدلی مخ مبارک یې داسې ځلېدی تابول چې لمر پکې روان دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارکې چهرې څخه به دا لورایه څرګندېدل چې یو رښتینی نبی امام او د لوړې مرتبې خاوند دی لکه امام ترمذی رحمت الله علیه مبارک چې د عبدالله بن سلام رضی الله عنه مبارک څخه نقل کوي چې دی مبارک فرمایي کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک
د مدینې منورې ته راغلی، ما چې اول دید ولیدی نو دا راته څرګنده شوه چې دا درواغجن مخ نه دی. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته بل هیڅ معجزه نه وه ورکړه سوې، نو د مخ د ښکلا د ښایست به یې د نبوت اعلان کولی. امام بخاری رحمت الله علیه مبارک د حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به په یو کار باندې خوشاله سو، نو مخ مبارک به یې داسې ځلېدی لکه د 14 سپوږمۍ. صحیح البخاري. امام بیهقي رحمت الله علیه مبارک د ابي اسحاق رحمت الله علیه مبارک څخه روایت کوي چې د ابي اسحاق رحمت الله علیه مبارک وایي ما د همدان د یوې داسې ښځې څخه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک سره یې یو ځای حج کړی وو پوښتنه وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک و چاته سوی وو، ته یې تشبیه راته بیان کړه. حضرت ابي اسحاق رحمت الله علیه مبارک وایي چې دې صحابیه ښځې رضی الله عنها مبارک راته وویل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لکه د 14 سپوږمۍ داسې وو، نه مې تر ده مخکې داسې ښایسته لیدلی دی او نه مې تر ده وروسته داسې ښایسته لیدلی دی. دلایل نبوت. امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د حضرت ابي طفیل رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې یو وخت د ده رضی الله عنه مبارک څخه یو چا پوښتنه وکړه چې ای ابو طفیل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د ښکلا بیان راته وکړه. د رضی الله عنه مبارک جواب ورته وویل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک سپین ځلانده مخ وو. صحیح المسلم. امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د ده څخه یو چا پوښتنه وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د تورې په څیر وو. حضرت جابر رضی الله عنه مبارک په جواب کې ورته وویل نه بلکې د لمر او د سپوږمۍ په څیر وو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مخ ګردی وو. صحیح المسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.